وګورئ زه په اتم نهم کې وم نو دلته کې ما د نیشنل پارټۍ والا او د پیپلز پارټۍ والا ستنان راغلی ډېر کې موږ دومره نه پوهېدو خو دومره وی چېرې ټپي صدر راغله ده نو هغه ته معلوم کې موږ پر ټپي صدر باندې نه پوهېږو چې دا څه شی چې مخکې راغلو بیا موږ ته پاته ولګېده چې د کوم پارټۍ تنظیم نه وي مشیري نه وي الیکشن نشي ګټلی دا ایډمیټډ فیکټ ده په دې باندې ځان موږ ته په یوون پکار ده ما خپل سجیشن دا ده د څلور ویسي ته چې د هر کلي نه شپږ تنان موږ ته پکار دي چې موږ 25 نه 30 تنان پورې نان افیشل خټکنامه پی ټی آی تنظیم موږ جوړ کړو په دې باندې امید لرم چې تاسو ټول به دې خبرې تایید کوئ هغې وجه ریزن دا ده چې ته کله یو ووټ په یوه کلي کې غواړې په یوه علاقې کې غواړې په یوه محلې کې غواړې نو د هغې دپاره تا سره چې یوت نه وي تا سره ملګرتیا نه وي نو ته مخکې نه شي تا خپل پریزیډنټ ته ایم پی ای ته ایم این ای ته ډسټرکټ پریزیډنټ ته دا خبرې نه شي کول چې یاره ایما پسې شپېته ووټونه دي ایما پسې اویا ووټونه دي دا غلطه خبره ده ته به هله کامیابېږي چې تا د خټکنامه په ذریعه باندې تا پریزیډنټشپ وي تا تنظیم وي او هغه تنظیم کې ویلیج کونسل بیا تنظیمي او بیا په هماغه کلي کې تا سب ډیوایډ کوم ممبران وي نو هغه ته ووټ رایستلی شي نو چې هر یوه کلي کې ته شپږ تنان والې او د شپږ تنانو باندې هغې شپږ تنان ځان سره شپږ تنان نور هغه تنان د محلي په سطحه باندې بیا شپږ تنان کی نو لکه ما په دې کلي کې شپږ پنځه محلي دي نو تقریبا 36 تنان شو 36 تنان چې لس ووټونه پیدا کړي دا 600 ووټونه شو دې خبرې ته تاسو لږ فکر غور وکړئ هر یو تن چې د مالت په سر باندې شپږ تنان ته والې او یو تن ته لس ووټونه پیدا کول شي نو 30-40 تنان ته 400-500 ووټ ته ښه ایزي پیدا کول شي خو چې دا یې ته نه وي یو سټرکچر یې ته نه وي تا یو سوچ نه وي نو د الیکشن موږ ته نه ده کول پکار چې سړی وایي چېرې دا الیکشن کول دا ډېر ګران کار ده د هغې دپاره ایک دا یک تنها تن چې کومي که نه نو هغه الیکشن نشي کول چې تر څو پورې تاسو سره ملګري نه وي لکه څنګه شکر الحمدلله موږ څلور ویسي والا ملګري ناست دي نو د الیکشنونه وتي دي په 2013 کې مو خلکو وی چېرې دا وایي واوا پی ټي آی و الیکشن یې وګټلو چې 18 رالو چې اسټابلیشمنټ ویره دا نه و دا داسې نه و دا انشاءالله چې کوم الیکشن روان ده دا به نه سیلی وي نه به طوفان وي دا به سمندر وي او دا به تر آوټ پاکستان چې کوم دي دا ټول اوبه به وړي دا زه یاد ساتئ ځکه چې پرون نه بل پرون وزیر داخله یو اپلیکیشن ورکړو الیکشن کمیشن آف پاکستان ته چې پروسپونډ د الیکشن د وکیل صاحب ته به پته وي چېرې الیکشن ته پروسپونډ کړه هغې ته خپل هر مخامخ ته دا چې کوم تنان موږ دومره ناست وو د نورې پارټۍ دومره ایم پي ای تا نه هم نشي راغوښتله هغې په کوم مخ باندې خلکو نه ووټ غواړي دا واحد یو جماعت ته پی ټي آی چې د عمران خان په ویژن باندې هغه صادق امین زه نه یم صادق امین سپریم کورټ کړه او سپریم کورټ چې کومه خبره وکړي هغه لا یا قانون وي او هغه الله او رسول هم ویلي دي په قرآن کې چې هغه تن چې کوم ده هغه ته صادق امین ویل شي چې سچه وي درویغ پکې نه وي فراډي نه وي دا نه وي نو هغه یو واحد عمران خان ده چې سپریم کورټ ورته کوي چې ته صادق او امین یې تا خلاف چې کوم ده دا شیزونه نشي پروف کېدل لکه څنګه چې په های کورټ کې ته نه های کورټ چې کوم ده خپل کنټمپټ کورټ پروسیډینګ و آی واپس واغستو دې په وجه باندې چې تا لهجې کې نرمي راله وایي تا چې کوم سجیشن و اوپینون بالکل ټیک و دا مونږ واپس اغلو آی هغې نه ریلیز کو چې ته ځه اوس د سیکنډ ایجنډې الجم به یې خبره وکړه چې د پرویز خان به انشاءالله موږ ته یو ډایرکشن به کېږي ټولو سره واټساپ ګروپ ته په هغې باندې به بیا هغسې پروګرام کوو انجم به یې به بیا په هغې باندې روشنایي واچوي الیکشن په یوې نیمې 2 میاشتو کې نه دی اناونس کوي الیکشن به کېږي خو چې کومې درنه والا خبرې دي نو هغه په دې هفتې نه 10 ورځې پورې دي 20 اکتوبر پورې کېدی شي چې د درنه حساب کتاب برابر شي نو موږ به ټولو ملګرو د څلورو ویسي دا غوایي چې موږ به خپل ملګري هم راباسو په یوه اتفاق باندې د ډاکټر صاحب د ډاکټر عمران په ویژن باندې د پی ټي آی د عمران خان صاحب او د پرویز خټک صاحب د خلیق بھائی دی موږ به ټول په هماغې باندې وځو نو چې کوم د آی ایس ایف والا خبره وکړه د رور
چیرې اموږ سره یو خبره دي ګریونسز دي په هرې پارټۍ کې لکه په کور کې دوالو شوي نو عام ټانګ ټونګ کېږي خپلو کې جنګېږي په هر ایم این اے سره په لیول باندې هر ایم پی اے سره هر یو کریټیسایز کېږي یو تن لکه داسې یو تن که چېرته مخکې کېږي نو بل تن وایي چېرې دا نه ده پکار دا پکار ده دا وي دا پار ده دا پالیټکس نوم د دې نه وته ده پالیټکس نوم د دې نه وته ده چې کم از کم هغې کې به کریټیسیزم خامخا کېږي که ایم پی اے صاحب څه داسې خبره وي د ایم این اے صاحب خبره وي انشاءالله د خدای په فضل و کرم سره همدغه ایم این اے صاحب همدغه ایم پی اے صاحب چې تاسې کوم ځای غواړئ په هماغه ځای کې به کینو موږ ورته وایو چې دا موږ ګریونسز دي د موږ د پی ټي آی د ورکر دا به تاسې موږ ته سالو کوئ ځکه چې تاسې د موږ په سر باندې دغه اسمبلۍ ته لاړئ نو انشاءالله دا کارونه به موږ په دې باندې کوو هغې سره به موږ خبره هم انشاءالله کوو پرویز خان صاحب دا خبره ما ډسکس کړې ده تقریبا هفته مخکې ډاکټر عمران صاحب ته بیا ما خبره وکړه هغه ما ته چې انجم ما ته ټلیفون کړو دا خبرې سره ډسکس شوي دي نو انشاءالله خلیق بھائی ته به هم زه ټلیفون کوم چېرې داسې مونږ ملګرتیانو کې هغه شته ده ګریونس شته ده مجبورۍ هم کېدلی شي دا ایم پی اے ایم این اے سیټونه چې کوم وي دا ډېر ټینشن وي اکثر داسې چې مونږ ټلیفون وکړو یاره دی ما ټلیفون اوچت نه کړو یاره دا ځان ته کې ایم پی اے نو ځان ته به نو پر دې خبرو ته لږ سوچ موږ ته کول پکار ده چې دا ډېر غټې ذمېدارۍ دي ټوله حلقه ده او حلقې ته ځان رسول دا ډېر ګران کار ده نو زه یو ځل بیا تاسو ټولو ډېره شکریه ادا کوم او بیا هم انشاءالله چې څه خبرې اترې وي اب ډسکس کوو نیکسټ چې کوم پروګرامونه انشاءالله اب هم کوو چې څنګه وکیل صاحب خبره وکړه چې یاره د دې ته موږ مشري ورکړې ده انشاءالله دا تاسو چې کوم په موږ باندې اعتماد کړه د تحصیل پریزیډنټشپ لپاره الله تعالی که دا خټکنامې ته راوړو انشاءالله تاسو ته به موږ افیشنسي رپورټ وشو چې په خټکنامې کې تاریخي کار به داسې نه شي موږ به درته کوو